نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الافخان رورا تا ته او زمون کتونکو ته د رکوټي اختر ډیر ډیر مبارک شه. بل الافخان رورا څنګه چې ته وې دا خو زمونږ هغه روایتي دغه را روان دی او دا دوه درې کاله خو ښه وه په یو ټایم به کېدو بیا پکې مقه طریقې کار شروع شو نو پکار دا دی چې سپومې ګوري نو د هغې مطابق باندې اختر کوي نو زیات به بهتره یې ښه وی. خالد خان مې پوښتنه به کومه د فیلډ مارشل دغه ملاقات ته تاسو څنګه ګورئ؟ داسې مخصوصه ټوله ده چې دا متنازع جوړوي، نو ولې دوی په دې کې مقصد څه دی؟ علم خان وروره لومبې شی امن دی او امن پکار دا دی چې مطلب دا دی د حکیم وقت والا الله د ست چې وي تا د فیلډ مارشل صاحب وي چې امن راولي هغه وته ټیک دغه وي چې لکه زمونږ مطلب دا دی زمونږ په علاقه کې زمونږ ملک امني زمونږ به هر شي چې دی کامیابی خو دا نور ملکونه دي نو الته روزګار سی خو چې امني امن بهترین شی دی مطلب دا دی او د حکومت وقت کاروم دا دی چې یاره تعالی امن درکړي او نور دنیا دا دنیا کې با اتار چړاو راځي دغه به راځي خو مونږ له خپل ملک کې پکار دی چې مونږ اتفاق پیدا کو او خپل ورورولي وساتو او امن قایم کو دغه کو. خو دغه مخصوصه ټوله که نه د غلط رنګ ولې ورکوي متنازع کوي یا دې کې مقصد څه دی؟ لکه په ګلګیت او سکردو کې وګورئ لوی نقصانونه وشو که نه؟ دا خو خیر الف خان وروره دا خو پکار نو مطلب دا دی خو مونږ برپور مذمت کوو مطلب دا دی چې د بل ملک دغه ته دلته راولي چې یاره هغه بل ملک کې داسې کار وشو نو د هغې مونږ چې دی مطلب دا دی ته خپل ملک کې توړ پوړ وکړه دا خو د دې برپور مذمت پکار دی او دا خو چې دی قوم سره ظلم زیاتې دی چې ته د خپل ملک مطلب دا دی کو هغه سفارتخاني او کو هغه د چا دوکانونه او کو نور املا کې هغه ته اوس وځي او توړ پوړو کې نو دی خو مونږ له برپور مذمت پکار خو دی. د اخلي تشیع سره دغه ملاقات چې د پیغام اتحاد او د مذهبي روادارۍ و که نه، او سیاسي سکورینګ او د عوام د ګمراه کېدو دپاره دغه ملاقات له یو غلط رنګ ورکوي، نو دغه ټولې دغه سازش د ملک خلاف آیا دا درست دی؟ دا بالکل غلط دی او مطلب دا دی چې علماء التشی والا په اعتماد کې واغشتل نو دا بهتره خبره وشوه چې هغه په اعتماد کې واغشتل او هغه ته وی چې به تاسو خپل ملک دی خپل ملک کې به مطلب د قانون پاسداری کوي تاسو امن براولې هغه پکار دی او نور سازشونه خو ډیر زیاتو شو او دا چې کم جرنیل راغلی دی نو د کافی چې دی مطلب دا دی په هغه برهانونو په هغه سازشونو باندې ډیر زیات مطلب دا دی چې دغه په قابو مونتنه ده. صحیح. څه پیغام به ورکوي چې د افغانستان او دا کوم دغه دي که نه ملک پسې لګیا دي پاکستان ته پوښتنه کوي چېرې ته سرپرستي پرېږده ته یې موږ ته حواله کړه، زموږ دا سرپرستي ده؟ یاره علم خان وروره د افغانستان خو مطلب دا چې ټول عمر زمونږ یو باونډري ده زمونږ یو دغه دی خو که تاسو وګورئ نو مطلب دا د 1857 چې کومه جنګ ازادي دغه وه نو هغه کې مونږ له هغې مرسته نه راکړې دلته سیکو کوستا شفقدر کې خپل فوټ کې دی وګورئ که نه یو دروازه دغه سیک بنده کړې تر اوسه پورې ده پېښور هم سیک سره وه نو مونږ له هغې دغه مرسته خو دغه نه وه دغه کړې او مطلب دا چې ډېره موده پس آباد شوی دی په کار دا چې هغې دا ترخګر په خپله ونیسي چې نی نو چې زمونږ حکومت خلکو له ورکې دغه ځای نه را په مخه کې دواړه اړخته پښتانه دي نو امن به راشي دغه به شي او کو داسې دغه دی نو پښتون یو اړخ ته شهید کیږي او بل اړخ ته شهید کیږي نو مطلب دا دی چې د دې امن پکار دی او چې دا کم ترخګر دي لکه د په جومات باندې مطلب دا دی 14 نه کولو دا خو نه مسلمانۍ کې دي نه په پښتو کې دي نه په انسانیت کې دي چې ته راشې په جومات باندې وکې په د عوامو په ځای باندې وکې دا خو ډېر لوی ظلم دی او پکار دی چې دغه را په مخه کې اول هغې په خپله کنټرول کړي او که هغې نشي کولی نو بیا پکار دی چې زمونږ کم دا دهشتګر دي چې زمونږ حکومت ته حواله کړي.